بل مسله ضروری دا بعض وخت په یو انسان باندې قرباني واجب نه. نن سبا خو کمپټیشن هم دی، مقابله هم ده چې یو ورور مې ګډ راولي نو بل بیم راولي. خامخه الله د موږ نیتونه مه خرابوي. دا مقابله او دغه نیت ته الله موږ نه وباسي. خپل رضا خو موږ تاسو به دین نه لري یو، هغه سی په دین باندې نه پوهیږو. یو غریب دی په واجب نه وا او رای وستا دا چې دا ځان باندې ته واجب کړه چې درا وستا د په ځان باندې واجب کړه، د باندې الله نه واجب کړي. الله تعالی ورته فرمایي میرا والا چې صاحب نصاب او دا نور شرایط پورنی میرا والا خو درا وستا دا د په ځان باندې واجب کړه. اوس دغه ساروای ورک شو، چاغلاک یا ورک شو لاړ کمړ شو مثال کې ام سلام بیانوما او چاغلاک یا ورک شو یا او تختید او د اوس بل په واجب دی نه بل نه په واجب بل نشته به خود بل واخښت چې خامخه یا بچو د پاره چې زما بچی دی بزې علم بل یو واخښت. اوس چې بل یو واخښت کدا را پیدا شو دواړه به ذبح کوي، دا بم ذبح کوي ابم ذبح کوي. ولی دا دواړه په د نو واجب چې وی خښت په ځان یو واجب کړه نو دته پکې اختیار نشته، دواړه به ذبح کوي. او کچلته مالدار انسانو هغه له خدای پاک د یو قرباني په یو کس باندې وجوب حکم او هغه د پاره مالدار سړی او څاروي واخښت او هغه نو ورک شو یا او تختید او د دو وس یو بل په واجب دی بل به اخلي. خو که په اختر ورځو کې را پیدا شو دته اختیار دی چې کوم ذبح کوي یو به ذبح کوي، دا یو د پریدي یو به ذبح کوي. ولی په د باندې الله د طرف نه یو بس یو به ذبح کا. او غریب سړی په ځان باندې په زور واجب کړیو ځکه به دواړه ذبح کوي. او کچرته داسیو چې غریب سړی قرباني له څاروي راوسته او مړ شو، آیا بل په لازم دی بل په نه دی لازم نشته په اولم نو په لازم دا کوم یې چې راوستل دی بل په واجب او لازم نه دی. ها مده راولي کراولي لس خو دی راولي الله جل جلاله د طرف نه بل. او کمالدار سړی څاروي واخښت یا مړ شو یا د حلالین مخ کې دا سه عیب پکې پیدا شو، دا سه عیب چې هغه عیب د وجې نه قرباني په جایز نه ده. وسیو په مالدار سړی باندې بل څاروي راوستل واجب او لازم دي. ابي راولي په غریب سړی باندې صاحبانو هغه نشته. خزه قرباني کولې شي په خپل باندې ذبح کولې شي بالکل کولې شي. هغه یو مسلې اتر کالم ما بیان کړي وګر چې خزي قرباني جایز ده نو دا مقصد وګند چې د خزي ذبح کول جایز دي. خزي قرباني جایز ده په لاس باندې، ها په مړای باندې نه ده جایز. یعنی په لاس باندې خزه قرباني کړی شي کوی چې خپل قرباني په خپل باندې ذبح کومه ذبح دی کا په غڅ لاس باندې ذبح جایز ده بالکل جایز ده. په غڅ لا شپې ذبح جایز ده بالکل جایز ده. بهتر نه ده که څوک شپې ذبح وکم پس ته غروب نه په دغه درې ورځو کې بالکل جایز ده، څه خبره نشته. قبله په طرف باندې مخ ګرځول مستحب دي. بعضی وخت کې داسي یو څاروي ډیر ورانی نو بس एकदम رو وګرځي دا غیر اتاول ډیر زیات سخت وي مخ یې په بل طرف باندې ذبح یې قبله ته مخ راړول څه فرض یا واجب نه دي، مستحب دي. کراطاول شو راتاو یا کو غنی چې په کوم طرف باندې و ذبح یې کا په وخت د ذبح کې وایا بسم الله الله اکبر اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك وخليلك. خدای پاک مانه قبول کړي دا قرباني لگا خپل حبیب حضور مبارک او خپل خلیل ابراهیم علیه السلام نه چې قبول کړي وا خدای موږ نه يم قبول کړي. دغه دعا یا